د نظریې په بنیاد باندې زه د خپل قائد د نظریې مطابق چې هغه وفرمایل وی زه کټر اهل سنت والجماعت یم، بیا کټر حنفي یم او بیا کټر دیوبندي یم، لیکن ما به د یو جماعت سره نه تړی. زما مشرانو ما ته تعلیم را کړی چې ووټ امانت دی، ووټ شهادت دی، ووټ وکالت دی. اوس که د نن یو دور زما غونته کې مولوي صاحب راپاسي او وایي چې په دې دریو حیثیتونو د دې ووټ او د رایې کې د دې دریو واړو حیثیتونو شرایط نشته، نو انشاءالله د 8 فروری نه پس به خبره وکړو چې شرایط شته او که نشته. آیا د شهادت د امانت او د وکالت هغه شرایط په دې کې شته او که نشته، وروسته به خبرې کوو. اول مسله مې مخې ته راغلې ده د رایې د ورکولو، د ووټ ورکولو. ووټ به راکړي، رایې به راکړي، بیا به خبرې وکړو چې آیا په دې کې هغه شرایط شته او که نشته. نن ته ما ته راپاسېدي زمونږ په علماو کې دا کمال دی چې مړی نه شوی په محلې کې که نه نو چېرته موږ د اسقاط خبرې نه کوو، خو چې مړی حاضر شي او جنازه وشي نو بیا ویره اسقاط شته و اسقاط نشته. هلکه اسقاط شته اسقاط نشته پرېږده دا خبره. جنازه مې کړې ده که اسقاط یې راوړی تقسیم یې کړه، جنازه مې وکړه که اسقاط یې نه یې راوړی نو بلکل یې مه تقسیموه. د عمل په وخت کې بیا ما ته د هغې شرایط مه بیانوه. زه به په 8 فروری باندې ستا نه غواړم چې ما له رایې راکړه، ما له ووټ راکړه، بیا به وروسته خبرې وکړو چې آیا دا ووټ د ده شرعي حیثیت څه دی. نو که ما ثابته کړه چې شهادت دی، وکالت دی، امانت دی، خو ټیک ده. نو که مې ثابته نه کړه بیا نه ستا هغه منم، نه وکالت دی، نه امانت دی او نه شهادت دی. ذاتي اساس د حفاظت لپاره جمعیت علماء اسلام جوړ شوی او په دې ملک کې چې کله دا جوړ شو د دې د نظریاتي اساس د تعین لپاره علماو قرباني ورکړله او بعضې سلوکات د قرارداد مقاصد هغې د دې ملک په آیین کې شامل کړل. بیا د هغې نه وروسته د دې جمعیت علماء اسلام یو کارکن د هغې یو عظیم قائد چې وروسته قائد و اولنی کارکن محنت یې کوو الله جل جلاله هغه ته یو عظیم مقام نصیب کړو. مولانا مفتی محمود رحمه الله د دې صوبې 9 میاشتې وزیر اعلی پاتې شوی دی او د هغه د 9 میاشتو د وزارت علیا تاریخ وګوره ته به حیران پاتې شي چې دومره عظیم انسان او بیا هم د خپل اسلامي اصولو پاسداري کړې ده. نو جمعیت علماء اسلام د دې ملک د نظریاتي اساس د هغې محافظ دی، لکه څنګه چې د دې حفاظت ذمه داري تا ته په جومات کې میلاو ده، تا ته په مدرسې کې میلاو ده. د دې نظریاتي اساس تحفظ دا تا ته په ملکي سطحه باندې هم میلاو دی. نن د دغه ملکي سطحه د حفاظت لپاره زموږ قائد امت اسلام مولانا فضل الرحمن دی. کردار یې هم د هغې نه پاک دی، گفتار د هغې چې د ویښتو نه پاکه ده د هغه گفتار هم پاک دی، د هغه ماضي هم پاکه ده، د هغه حال هم پاک دی. او انشاءالله العزیز د الله نه توقع ده، د الله نه امید دی چې په مستقبل کې به هم دغه رنګې بېداغه انسان وي. دغه زموږ قائد دی، دغه قیادت روغې دنیا ته چیلنج ورکړی چې تر څو پورې په مخ د ځمکې باندې ځین انشاءالله العزیز اسلامي شعائر هغه به محفوظ وي، اسلامي درسګاهونه به محفوظ وي، اسلامي مراکز به محفوظ وي، د اسلام وړوکی نه وړوکی شعیره هغه به هم محفوظ وي. د دې وجې علماو د ټوپۍ د تحصیل نمایندګانو منتخبو خلکو د الله په نس باندې ستاسو انتخاب شوی دی. ستاسو نه درخواست دا دی چې د جمعیت علماء اسلام سره ملګری شه. یی به ملګري که به نه یاره مشکله ورته کېدلی. جمعیت خو سیاسي کاروبار دی
او موږ په جماعت کې به سیاست نه کوو په هغه ځای باندې ورکول الحمدلله مولا له خدای دوه سترګې د انصاف ورکړي دي او په دې دوو سترګو د انصاف باندې خان ته نه وایي چې الله اکبر او غریب ته وایي چې سمع الله لمن حمده بلکې دواړو ته وایي ټیټېږئ هم او دواړو ته وایي ځمکې ته راسره ځئ هم دغه مولا دی د خان او د ملک په جنازې هم ولاړ دی دغه مولا